پاک موږ له داسې یو لیډر په دې بونیر کې راکو چې هغه دا نوجوان قیادت جناب کامران خان دی. موږ به الله ته سوال کوو چې الله پاک قومي ټیکټ دې کامران خان ته میلاو کړي. دی به کوشش ځان نه کوي دا ټیکټ به دې ځکه زموږ په اختیار کې نه ده. که چېرې زما په اختیار کې وی یا زما په دغه وی نو ما به اوس د اوس نه لیکلي کړي وو چې دا قومي سټ چې دی انې 10 چې دی دا ما کامران خان ته دا خو چونکې زما په اختیار کې نه ده. الله ته به زه سوال کوم چې په دې پاکستان کې اوس خلک دوه ډلې شوي دي. یوه ډله چې ده هغه مفاد پرسته ډله ده. تاسو وکتل چې 9 10 11 14 پارټۍ راغونډې شوي دي او یو عمران خان ته په مقابله کې ولاړ دي. بیا هم دا عمران خان نه په پنجاب کې تاسو وکاته په ضمني الیکشن کې 15 سیټونه دی هغه چې کوم دی وګټلو او حکومت یې نه په دغه باندې په جمهوري طریقه باندې د پنجاب نه په غلا باندې اغستې او هغه ته واغستو. دویمه خبره دا چې بیا کم قومي وټونه شو 14 پای کې شپږ سیټونه دا د دنیا په تاریخ کې په لومړي ځل دی چې یو سړی د قومي اسمبلی د شپږو سیټونو ایټ ا ټایم په یو ځای باندې ګټي. دا انتهایی د داد خبره. عوام د عمران خان سره مرګري دي او کم مفاد پرست ټوله چې دا چې هغوی خپل مفاد دي په دې ملک کې چې وایي زما د وزارت زما د نوکرۍ زما د پی زما د بجلی ذاتي مفادو دپاره هغه ټول یو غاړې ته شوي دي. 14 پارټۍ راغونډې شوي دي. خو د الله پاک احسان دی د یو عمران خان د پارټۍ مقابله نشي کولی. تاسو وکاته د میډیا دور دی بچې خبر دی. زه دوره نه پوهېږم چې زما یو ماشوم بچی دی هغه ماته هر ماسخوتن د دې هر څه د دنیا او د پاکستان دا خبرونه وایي. عزتمندو زه تاسو ته صرف دا یو خبره کول غواړم. زیاتې خبرې نه کوو نه په چا پسې باز کوو. د جاوید رو چې کومه خبره وکړه انتهایی قابل احترام خبره ده. خو زه درته دا وایم چې پرون په دې ځای کې د دې تنګي نه اخوا یو پروګرام شوی زه هغې ته پخپله حاضر شوی یم او بل ورځ په اګارۍ کې پروګرام شوی دی. زه دې سره نه خبره کوم ځای کې چې پروګرام کېږي ملګرو او تاسو خبرېږئ د پاکستان تحریک انصاف پروګرام وي هغې له به ځان رسوو ځکه چې موږ په پاکستان تحریک انصاف کې یو. موږ د عمران خان په پارټۍ کې یو. موږ د چا په ډله کې نه یو. موږ صرف واحد د عمران خان سره شمولیت په دې پارټۍ کې کړی. ولې ورسره کړلی په دې وجه ورسره موږ کړی چې هغه د پاکستان حقیقي او صحیح جمهوري او د دې ملک باندې مین لیډر دی. نور لیډران چې کوم دي هغه د پاکستان خیرخوانه دي. تاسو وکاته 15 کم اتیا کالو شو چې زموږ د ملک آزاد شوی دی. دغه ډوله پې برسر اقتدار ده. واحد په دې ملک یو پټو لیډر و ځکه چې په دې وخت کې زه هغه نوم وانلمه دغه د روح سره به زه بېوفایي کوم. هغه بلکل د پاکستان د مضبوطیا کوشش کوو. که تاسو وکاته اسلامي کانفرنس لومبی په دې دغه کې په دې ملک پاکستان کې هغه لومبی دلته کې اسلامي کانفرنس بللی و. هغه د اټمي قوت کوشش کړی و. خو چونکې هغه قوتونه څنګه چې جاوید ورور وایي د انګریزۍ په ټکو کې وایي زه په ساده ژبه کې وایم چې دلته کوم طاقتور خلک دی دی دا نه غواړي چې زموږ د لاس نه دا طاقت لړ شي. دوی په بین الاقوام کې دوی زموږ دا ملک چې دی دا زموږ دا غریب عوام چې دی دا د دې د کپرو سوداګانې کوي. دوی پې پیسې دي دوی پې رشوتونه دي او زموږ د قوم هېڅ خیرخوا نه دي. واحد دا یو لیډر دی دا عمران خان چې هغه د دې ملک خیرخوا دی. په آخر کې الله پاک موږ له داسې یو لیډر په دې بونیر کې راکو چې هغه دا نوجوان قیادت جناب کامران خان دی. انشاءالله ټیکټ راوړو د الله ته به سوال کوو. موږ ځکه چې فیصلې بره د اسماني کېږي موږ به الله ته سوال کوو چې الله پاک قومي ټیکټ دې کامران خان ته میلاو کړي. دی به کوشش ځان نه کوي دا ټیکټ به دې ځکه زموږ په اختیار کې نه ده. که چېرې زما په اختیار کې وی یا زما په دغه وی نو ما به اوس د اوس نه لیکلي کړي وو چې دا قومي سټ چې دی انې 10 چې دی دا ما کامران خان ته دا خو چونکې زما په اختیار کې نه ده. الله ته به زه سوال کوم او انشاءالله څنګه چې زموږ د ورور وي لیاقت دلاجي چې دا صوبایي سټ چې کوم دی دا پی کې مخکې به د 22 اوس 25 کې دی. دا په موږ باندې د 15 کالو نه د ان پی حکومت په موږ نه دی په موږ باندې دغه یو کور حکومت دی. ځکه چې کچېرې د ان پی حکومت وی نو د ان پی کې نور هم خلک په دې مندړ کې په ماضي کې ډېر معزز او ډېر قابلان خلک دلته کې دی. هغوی له هغې نه مشري ورکوي نه ولا دا ټیکټ ورکوي نه ولا د هغې خبرې ته غوږ دي. صرف د هغې پې قابض دي. نو تاسو ته مې دا یو درخواست دی رونو آخري او دردمندانه اپیل مې نه ده چې دې ځل انشاءالله چې چا ته هم ټیکټ د صوبایي اسمبلی میلاو شو بیټ یې نه خوه په ایماندارۍ به هغه